كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو، د الله رب العالمین یو قانون او یو دستور دی او د الله رب العالمین په دغه دنیا کې د انسانانو دغه ژوند کولو دپاره او د انسانانو دغه ژوندون ختمولو دپاره الله رب العالمین یو قانون مقرر کړی ده. او کله چې هم قانون د الله رب العالمین طرف نه وي، په دغه قانون او په دغه نظام کې چرته هم تبدیلی نه راځي. لکه مثال په طور باندې شپې پسې ورځ وي او بیا ورځ پسې شپه وي. دا دنیا چې کله نه جوړ شوی دی، آیا تاسو چرته اورېدلی دی چې چرته د ورځ په ځای شپه راغلی وي او د شپې په ځای ورځ راغلی وي؟ چرته به هم داسې نه وي شوی. او یا چرته تاسو داسې لیدلی ده چې 2 ورځې پس یو شپه راغلی وي یا 2 شپو پس یو ورځ راغلی وي؟ داسې به هم چرته نه وي شوی. ولی؟ ځکه چې د الله رب العالمین قانون دی چې څنګه الله رب العالمین یو شیز مقرر کی اقا شانتی باغه چلیږي. چرته هم مخلوقاتو کې، چرته هم په دنیا کې د الله رب العالمین خلاف هیڅوک نشي کولی، د قانون خلاف. ولی؟ ځکه چې الله رب العالمین قرآن مجید کې فرمایي ان الله لا يخلف الميعاد. الله رب العالمین چرته هم د خپل وعده، د خپل د قانون او د نظام چرته هم خلاف ورزي نه کوي. کومه خبره چې الله رب العالمین مقرر کړی وي دا به خامخا کیږي. په دې کې د الله رب العالمین یو قانون دا دی چې الله رب العالمین دغه مخلوقات پیدا کو او دغه مخلوقات باندې یو قانون، یو نظام مقرر کړل چې هغه ته مرګ ویل کیږي. چې کله هم یو انسان دنیا ته راشي دی باندې به خامخا مرګ راځي. په دنیا کې مخکې هم داسې نه دی څوک تیر شوی او نه څوک به وروسته راشي چې په هغه باندې مرګ نه راځي. صرف په یو ذات باندې مرګ نه راځي چې هغه د الله رب العالمین یو ذات دی چې هغه حیون ژوندی کوونکی هم دی او په خپله هم ژوندی ذات دی. چرته په هغه باندې مرګ نه راځي. باقي د الله رب العالمین نه علاوه چې څومره مخلوقات دی، که هغه فرشتې دي، که انبیاء کرام دي، که جنات، که انسانان، په دې ټولو باندې به مرګونه راځي. خو دا مرګ یو داسې یو شیز دی چې دا ناګهانه راځي. مثال په طور باندې الله رب العالمین بعض قدرت داسې وي چې هغې د راتلو نه مخکې انسان ته پته هم لګي چې بای وس دا واقعه کېدونکې دی. لکه مثال په طور باندې چې کله باران وریږي نو اول دغه اسمان کې وریځ راشي، عموما داسې کېږي. د وریځ نه پس بیا باران وریږي. او دا کم خلک چې وي یا فصلونه کري یا دغه شاندې څوک آبادي جوړوي نو خپل هغه آبادي یا نوي څه آبادي کړي په هغه باندې پلاستیک یا څه شیز واچوي چې د باران نه دا بچ شي. ولی؟ هغې ته د باران د وریدو هغه اندازه لګي د وریځ په وجه باندې. لیکن مرګ داسې یو شیز دی چې د دې څه پته هم نه لګي چې بای دا مرګ اوس راځي او که نه راځي. بعضې خلک داسې وي چې هغه بیماران شي او د بیماري نه پس د چا ګمان هم نه وي چې دا به جوړ شي، لیکن بس هغه انسان روغ شي، بالکل جوړ شي، بیا د بیماري نه پس 50 کاله بیا عمر تیر کی. او بعضې کس بالکل روغ وي، اړو بالکل بیمار نه وي، بس اچانک په دې باندې مرګ راشي. نو خلاصه ده چې دا مرګ په هر یو انسان باندې راځي، خو د مرګ د راتلو پته هیڅ چاته هم نه لګي. هغه څومره لوی لوی خلک ولې نه وي، مرګ نه هیڅوک نه بچ کېږي. او دنیا کې داسې خلک وو چې هغې به ډېر زیات عمرونه تیر کړي وو، خو بیا هم په هغه باندې مرګ راغی. حضرت نوح علیه السلام په باره کې عموما مشهور دا ده چې هغې 950 سال عمر په دې دنیا کې تیر کړی ده. 950 سال عمر. بل روایت کې راځي چې حضرت نوح علیه السلام په دې دنیا کې 1400
او 1450 کال عمر په دې دنیا کې نوح علیه السلام تیر کړی دی. څومره؟ 1450 کال. بیا 1450 کال نه پس چې کله فرشته راځي نوح علیه السلام ته مخامخ کیږي او حضرت جبرائیل امین علیه السلام چې نوح علیه السلام ته مخامخ شي ورته وایي یا نبی الله په دې دنیا کې د څومره وخت تیر کو؟ تا خو 1400 کاله دې په دنیا کې تیر کو، خو دا راته ووایه چې د دنیا کې دا ژوند دې څنګه تیر شو او څومره لمحه دې په دنیا کې تیر کړله؟ حضرت نوح علیه السلام ورته فرمایي چې یا جبرائیل د دنیا کې مې دا ژوند 1450 کال داسې تیر شو چې یو کوټه وي، یو کمره وي او د دې کمرې په دو طرفه دروازې وي چې کله یو انسان دغه کوټې ته په یو دروازه باندې دننه شي او لږ ساعت بالکل لږ ساعت په دې کمره کې حصار شي او واپس په دې بل طرف باندې دروازه باندې اوزي، دومره لږ ټیم په دې دنیا کې تیر کړله. نو اوس چې حضرت نوح علیه السلام 1450 سال په دې دنیا کې تیر کړله چې هغه پیغمبر او پیغمبرانو په دغه عمر کې هم برکت وي او زمونږ دا کلونه دغه روزي د پیغمبرانو یو ګنټه او یو منټ ته نه رسي هغې ته الله رب العالمین په هغه روزو کې دومره برکت ایښولی وي، خو بیا هم نوح علیه السلام فرمایي چې دومره لږ ساعت مې په دې دنیا کې تیر کړله. هر یو انسان باندې مرګ راځي که هغه پیغمبر ولې نه وي. حضرت موسی علیه السلام هغه په شان د جلالی پیغمبر، هغه ډېر زیات جلالی و. بعض انبیاء کرام جمالی وي، صبرناک وي ډېر زیات، او بعض دا کم چې جلالی وي دا هم بې صبر نه وي، خو مطلب د دې دننه هغه ایماني قوت دومره زیات وي چې دوی د الله په قانون باندې ډېر زیات مضبوطیا سره عمل کوي. نو چې کله حضرت موسی علیه السلام ته فرشته راغی او ورته فرمایي چې روح درنه قبض کومه، نو موسی علیه السلام ورته یو څپېړه ورکړله او د سترګې بهر وغورځېده، مطلب د سترګې ورته خوږ کړله. نو اوس بیا د دې مطلب څه دی چې آیا د فرشتو ته یو پیغمبر ګزار څنګه کوي؟ نو د دې مطلب دا دی چې حضرت موسی علیه السلام خپل کمره کې ناستو، نو په دې کې فرشته د انسان په شکل کې راغی، رادننه شوی. موسی علیه السلام ته فرمایي چې روح درنه اخلم. نو موسی علیه السلام خو شاید پیژندلی به نو بس ګزار یې ورباندې وکړله. نو دې کې دغه فرشتې هغه بېعزتي او توهین هم پکې نه راځي. مطلب دا چې حضرت موسی علیه السلام چې کوم دا فرشته نو پیژندلی ځکه چې هغه انساني شکل کې راغلی و. نو مطلب دا چې ګوره موسی علیه السلام ته معلوم و چې مرګ حقیقي دی، خو بیا هم موسی علیه السلام ورباندې ګزار کوي دا مرګ دا ډېر زیات سخترین یو لمحه وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه شان د مقدس مطهر او پاک ذات چې د چا په مخ باندې الله رب العالمین پوره انسانان پیدا کړي دا دنیا پیدا کړي دا هغه باندې هم مرګ راځي. نو مرګ هر یو انسان باندې راځي او د مرګ پته هیڅ چاته هم نه لګي چې زه کله مرم. نو هر یو انسان ته پکار دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ تیاری وکړي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، چې تاسو کې هوښیار انسان هغه دی، تاسو کې عقلمن هوښیار انسان هغه دی چې هغه د مرګ نه مخکې د مرګ تیاری وکړي. او بیا محترمو دا قبر دا موت تاسو یو مذاق یو گپ شپ ښکاري چې کله هم یو انسان ته یو شی حقیقت ښکاري دغه انسان هغې ته د حقیقت په نظر باندې ګوري. مثال په طور باندې وګورئ، ټول ما ته وګورئ دی خو جواب به راکوئ دا کپړه څنګه ده؟ ټول وایي ګورئ دا مونږ اینو او زمونږ ستاسو یقین دی چې دا سپین دی. اوس تاسو کې یو قسم دې ته تور ونه ویله، ولې؟ ځکه چې ستاسو یقین دی، ستاسو عقل کار کوي، شعور کار کوي، نظر مو لګي چې دا سپین کپړه ده، دې کې شک نشته. دغه شان دی ما او تا چې کله پته لګي چې هر یو انسان مړ کېږي دې باندې که زما او ستا کامل یقین وي نو ما او تا تیاری ولې نه کوو؟ هر یو شی یقین ده که نه؟ اصل شیز هغه د یقین دی. ایمان دا هم تصدیق او یقین ته ویل کېږي
مونږه چې کله مسلمانېږي هغې دپاره لازم دی چې هغه په یو څو شیزونو باندې عقیده ولري او ایمان ولري او اقرار یې وکړي. نن زمونږ مسلمانان تاسو وګورئ معاشره کې والله که چاته هم پته وي دا ماشومان نه دي چې کله سکول ته ځي یا مدرسې ته دي پوهېږي آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. دا په هر یو انسان باندې په دې باندې ایمان لرل دا لازم او واجب دی. آمنت بالله مونږ ایمان راوړل په چا باندې؟ په الله رب العالمین باندې. الله رب العالمین څوک دی؟ الله پاک هغه ذات دی چې ستا وجود په دې دنیا کې نو الله درته ژوند درکړله او بیا الله رب العالمین خصوصا په دې دنیا کې په مونږ باندې ډېر زیات رحم کړی دی چې کله ما او تا پیدا کېدو ما او تا ته علم نه و چې زه به پیدا کېږم، ما او تا ته علم نه و چې آیا زه به د چا کور کې پیدا کېږم، لیکن د الله رب العالمین احسان کرم هغه رحم په دې انسانانو خصوصا په تاسو په مونږ باندې څومره وشو چې مونږ او تاسو ته د مسلمانانو په کور کې ژوندون راکړله. نن ډیر خلک داسې وي چې هغې ته خلک منتونه کوي، هغې ته خلک جاړي، سوال منت کوي، زارې کوي چې راشه د اسلام دین دا قبول کوي، لیکن الله هغې ته توفیق نه ورکوي چې هغه مسلمانان شي. لیکن ما او تا مسلمانان یو، د دې باوجود ما او تا سره د دې دین د دې قدر ما او تا سره نشته. وجه هم دقه ده چې ما او تا ته دغه دین دا په سختي سره میلاو شوی نه دی. قبر ته خو مونږ ځو که نه، حساب کتاب به کېږي که نه، او دا قبر دا دومره معمولي شیز نه ده. حضرت عمر رضی الله عنه واقعه به تاسو اورېدلې وي چې چېرته هم څوک د عمر رضی الله عنه چې کله هم نوم واخلي د هر یو انسان په ذهن کې که هغه جاهل وي، که هغه امین وي، که هغه عالم وي، یو غیرت یو سوچ به د هر انسان په ذهن کې راځي د عمر نوم اورېدو سره. هغه دومره یو غیرتمن انسان و. چرته هم چې د شجاعت او د بهادرۍ ذکر کېږي نو بیا ذهن ته په اسلامي حکمرانانو کې د چا نوم راځي؟ د حضرت عمر رضی الله عنه نوم راځي. عمر رضی الله عنه هغه دومره بهادر او دومره جلالي صحابي و چې الله رب العالمین هغې ته یو ناشنا طاقت او قوت ورکړی، دومره زړه یې کلک و چې دا ټول کفر به ورنه یېرېدله. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت او تبلیغ شروع کړله نو دینه پس جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور صحابه کرامو دا دعوت دا به پټ ورکوله، دا منځونه دا به هم داسې خفیه طور باندې ادا کوله. خو چې کله عمر رضی الله عنه ایمان راوړو هغه توره په لاس کې واغستو، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په لاس باندې چې کله بیعت وکړله توره په لاس کې اخلي او مدینې د مکې مکرمې په دغه کوڅو کې برسریام اعلان کوي، خانه کعبې ته ورځي او خلکو ته اعلان کوي چې آیا کافرانو کې دومره جرأت شته چې د عمر دغه لاره ونیسي. نن اسلام دغه پرچم دا به بلندیږي. نو مطلب دا خبره مې درته وکړله چې عمر رضی الله عنه هغه دومره بهادر یو صحابي و، هغې ته الله دومره ایماني قوت او دومره کلک زړه ورکړی چې هغه به د چا پروا نه کوله. لیکن هغه عمر رضی الله عنه چې د چا نوم اورېدو سره شیطان به تښتېدل، په کوم لاره باندې چې عمر رضی الله عنه روانو په هغه لاره باندې به شیطان نه تلل. محترمو دومره یو عجیب انسان هغه عمر چې هغې د زبان مبارک نه یو لفظ به ووتله هغې حق شانتې به الله رب العالمین قرآن آیت نازل کړله. مطلب دا چې هغه یو انسان دی، د رسول الله غلام دی، خو چې کله هغه یو خبره کوي الله رب العالمین حق شان دی قرآن کې آیتونه نازلوي. دومره یو عجیب انسان و. او بیا هغه عمر رضی الله عنه هغه چې کله قبرستان ته راځي، هغه عمر رضی الله عنه چې کله مقبرې ته راځي هغه دومره په چغو چغو جاړي، د عمر رضی الله عنه په دې مخ باندې دغه اوښکې بهیږي او هغې ږیره لمدېږي. محترمو دومره شجاعت او بهادري والا انسان چې هغې لفظونه د قرآن آیتونه دي، خو د دې باوجود هم هغه عمر رضی الله عنه هغه چې کله قبر ته راځي هغه په چغو چغو جاړي. نن ما او تا چې کله قبرستان ته ځو، ما او تا چې کله جنازې سره ورشو، ما او تا د جنازې نه پس لاړ شو، ما او تا هلته دنیاوي خبرې کوو، ما او تا هلته په چغه باندې خبرې کوو. آیا زما او ستا هغه ایمان څه شو؟ زما او هغه ستا دنه هغه طلب او هغه مسلمانیت هغه قبر هغه خوف څه شوله؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله کله قبرستان ته لاړ شئ چې تاسو ته مرګ را یاد شي اکثر به رسول الله صلی الله علیه وسلم قبرستان ته بتلو نن مسلمانه دنیا کې څومره مونږ مصروف یو قبرستان ته مونږ چرته هم نه ځو او چې کله قبرستان ته مونږ لاړ شو هلته هم ما او تا دنیاوي خبرې شروع کړو هلته هم ما او تا خپل دغه دنیا په دغه سوچونو کې لګیا یو هلته مړي ښخېږي دلته ما او تا یو بل سره خبرې کوو هلته مړي ښخېږي ما او تا دلته یو بل سره ګپ لګوو محترمو دا قبرستان ډیر زیات سخترین ځای دی ډیر زیات د منزلونو کې ډیر زیات خطرناک خوف ډیر عجیب ځای دی انبیا صحابه چې قبرونو ته ځي هغه جاړي کافران چې قبرونو ته لاړ شي هغه چرته هم نه جاړي تاسو خیال کړی دی تاسو چرته یو کافر کتلی دی چې هغه په دې قبرستان باندې تیریږي هغه جړا شوی نه وي جړا شوی وي هر یو کافر چې په کله په قبر تیریږي هغه نه جاړي ولې هغه دا قبر اړو یو مذاق ګڼي هغه دې قبر کې عذاب مذاب نه ګڼي هغه دې قبر کې چې بس و انسان لاړو نن ما او تا سوچ وکړو چې آیا ما او تا چې کله دې قبر باندې ځو ما او تا نه جاړو دا راته ووایه چې زما او ستا دا عادت دا د انبیاو د پیغمبرانو عادت دی که د کافرانو عادت دی ما او تا خو مسلمان یو که نه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رسول الله مبارک دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خبرو د هغې د احادیثو مبارکو د هغې د ژوند تعلیماتو نه پته لګي چې بعضې انسانان داسې وي چې هغې ته ژړا نه ورځي زړه یې کلک وي نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو تعلیمات دا دي چې که چاته جړه نه ورځي هلته د الله په دربار کې وجاړئ که جړه نه ورځي د جړه دغه شکل اختیار کړئ نن ما او تا چې کله څوک د الله رب العالمین د یرې نه یو جړېدونکي مونږ ووینو مونږ هغې پسې خاندو د اصل کې د مسلمان کار جړه د الله په دربار کې په چغو چغو جړل د الله نه معافیانې غوښتل دا د مسلمان کار دی نن ما او تا سوچ وکړو په روز کې نه په هفته کې نه په پوره کال کې نه په 2 کاله کې نه په پوره ژوند کې ما او تا د الله رب العالمین په دغه دربار کې د الله په حضور ما او تا څومره جړلی یو مسلمان خو دې ته وایي چې کله هم هغه اوده کېږي خپل کار نه پس اوده کېږي دې ټیم هغه راشي 2 رکعته نفل وکړي استغفار یا الله چې څومره ګناهونه مانه شوي دي الله پاکه ډېر کمزور یم که هر څومره ګناهګار یم الله پاکه ستا د قدرت لاندې یم په تا مې ایمان دی الله پاکه ته چې دا لوی مشرکین بخونکي انساني توبې نه پس الله پاکه زم درته توبه وباسم زما د ګناهونه معاف کړه الله به درته وایي بنده زه معاف مې کړلی لیکن ما او تا کله جاړو د الله په دربار کې ما او تا کله الله رب العالمین سره خپل دغه تعلقات جوړو چې کله یو نیک انسان یو بزرگ هغه د الله په حضور کې پیش شي د الله په دربار کې هغه جړا کوي الله رب العالمین ته اوازونه کوي الله رب العالمین دغه نیک انسان ته یو پرې وایي چې لبیک یو ځل ورته وایي چې زما بنده الله رب العالمین ورته جواب کې یو ځل وایي خو چې کله یو ګناهګار انسان خپل دغه ګناهونو نه توبه وباسي او یو ګناهګار انسان په خپل ګناهونو پښیمانه شي یو ګناهګار انسان خپل ضمیر ځان ته ملامت کړي د الله رب العالمین په دربار کې ودرېږي د الله په حضور باندې د ندامت او د پښیمانتیا دغه لاسونه اوچت کړي او دغه سترګو نه 2 اوښکې وبهیي اړو اوښکې دې هم نه وځي د جړا دغه شکل اختیار کړي په خپل ګناهونو باندې پښیمانه شي الله رب العالمین ته چې کله اواز وکړي الله رب العالمین جواب کې 3 ځل دغه ګناهګار ته اواز کوي ګناهګار خو د الله په دربار کې دومره یو مقام لري چې کله توبه وباسي او بیا دا هم یاد ولرئ چې بعضې خلک وایي چې الله رب العالمین غفور و رحیم ذات دی ما تاسو ته سر کې وي چې الله رب العالمین یو قاعده او یو قانون او یو نظام دی ان الله لا يخلف الميعاد الله رب العالمین چرته هم د خپل وعده خلاف ورزي نه کوي هر الله رب العالمین وعده دا ده چې مرګ به راځي هم دقه رنګ د الله رب العالمین دغه مرګ نه هیڅوک نه بچ کېږي دغه شان د الله رب العالمین بل یو وعده هم ده د الله رب العالمین بل یو خبر هم دی چې مسلمانه چې کله د ایمان راوړو بیا به زما خبرې به هم مني د رسول الله په طریقو هم روانېږي که چرته دې په دې باندې عمل ونه کړل جهنم ته بځي جهنم ته بځي څنګه چې کپړې بې لمازه شي کپړې
بلمازه شي مونږ هم دنیا کې دا قانون دی چې دا کپړې مونږ ووینځو هغې نه پس دا مونږ واچو چې هغه بلمازې نه پاک شي او په هغه کې مونځ وکړو دغه شان د ګناهونو په وجه باندې الله رب العالمین هر ځای کې د مسلمان خیال ساتي الله رب العالمین چې کله عذاب ورکړي مسلمان ته بیا هم د مسلمان د عزت او د ناموس او د احترام او د قدر خیال ساتي محترمو چې کله الله رب العالمین کافر ته عذاب ورکړي الله کافر ذلیله کوي هغه رسوا کوي هغې ته د حتک او هغې د بېعزتي دپاره الله رب العالمین هغې ته عذاب ورکوي او چې کله الله رب العالمین ما او تا ته عذاب راکوي الله رب العالمین زما او ستا د شرم دپاره ما او تا ته عذاب نه راکوي چې کله الله رب العالمین ما او تا جهنم ته هم غورځوي الله رب العالمین زموږ دومره خیال ساتي چې ما او تا بېعزتي مقصد د الله رب العالمین نه وي بلکې الله رب العالمین زما او ستا هغه ګناهونو خیري چې جنت ته ګناهونو سره څوک داخلېدلی نه شي الله رب العالمین زما او ستا ګناهونه د جهنم په دغه اور پاک کې ما او تا جنت ته ولېږي چې هغه الله زما او ستا دومره خیال ساتي بیا ما او تا ته هم پکار دی چې د الله رب العالمین لږ د احکاماتو خیال مونږ وساتو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زمونږ دپاره هر ځای کې مونږ دا خبره کوو چې رسول الله زمونږ دپاره ډېر زیات دردېدلی دی د حد نه زیات دردېدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې به دومره منځونه کول چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خپې مبارک دا به وپړسېدې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله شپه د الله په دربار کې به چغې وهله جړل به او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما او ستا په غم کې دومره تکالیف برداشت کړله نن ما او تا د رسول الله په دغه درد باندې څومره دردمن یو نن ما او تا د رسول الله په دغه درد باندې څومره دردمن یو ما او تا د رسول الله دپاره څه کړی دی ما او تا ته دین هم مذاق ښکاري ما او تا ته دغه مولا طالب خبرې مذاق ښکاري ما او تا ته قرآن و حدیث دا یو بس اسی یو وقتی طور باندې په زول ښکاري ځکه ما او تا د قبر تیاری نه کوو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خبردار دا قبر ډیر زیات سخترین منازلونه اولنی منزل دا قبر دی رسول الله مبارک فرمایي اذا وضع المیت فی قبره چې کله دغه میت په دې قبر کې کېښودلی شي دین پس آتانی ملکانی اسودانی ارزقانی خوفناک شکل کې به فرشتې راشي هغه فرشتې تک تور شکل به وي شنې سترګې به وي هغه فرشتې به راشي او دغه انسان نه به پوښتنه کوي من ربک رب دې څوک دی من نبیک نبی دې څوک دی ما دینک دین دې څه دی زمونږ او ستاسو دا خیال دی چې مونږ بل ته جواب وکړو چې رب مې الله دی او رسول الله مو پیغمبر دی او دین مو اسلام دی خو دا به دومره آسان نه وي دا جواب هر هغه انسان کولی شي چې الله رب العالمین په دې کلام باندې عمل کړی وي دا خپل د ژوند دستور او قانون ګرځولی وي او د رسول الله په سنتو باندې عمل کړی وي محترمو او بیا په دې دین باندې عمل کړی وي او الله چې کوم عجیبه یو قدرت دی انسان ته چې الله عذاب څنګه ورکوي انسان ډیر زیات افسوس وکړي هغه ځای کې چې کله انسان ګناهګار وي چې کله انسان د الله نافرمان وي د رب العالمین حکمونه ماتوي هغه انسان ته الله رب العالمین ډایرکټ جهنم نه ښایي او نه ډایرکټ جهنم ته اچوي الله رب العالمین په دې قبر کې یو کټکې د جنت کولاو کې الله رب العالمین یو کټکې د جنت کولاو کې دغه انسان ته به ووایي چې انسانه ستا مقام دغه جنت و دې جنت ته وګوره دا څومره افسوس والا مقام به وي چې الله رب العالمین فرمایي انسانه جنت ته وګوره چې کله ته جنت وویني هغې نه پس الله رب العالمین درته وفرمایي چې ستا دپاره مې جنت کې دغه مقام تیار کړی و لیکن تا زما نافرماني وکړله انسانه تا زما حکمونه مات کړله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو د عمل ونه کړله بل طرف ته به د جهنم یو کړکۍ کولاو شي دغه فرشتې به دغه انسان ته اول د جهنم کپړې واچولی شي بیا دې نه پس دغه انسان دغه جهنم ته وغورځولی شي الله رب العالمین به وفرمایي انسانه ما خو ستا دپاره جنت کې دا مقام تیار کړی و لیکن تا د خپل ایمان قدر ونه کړله تا ته دا ایمان دا
بغیر د طلب او د مهنت نه میلاو شوی تا قدر ونه کړله اوس دغه جنت دین اوس د جهنم ته لاړ شه بیا به ما او تا بچ کوونکي څوک نه وي رسول الله مبارک فرمایي چې کله یو ګناهګار انسان په دې قبر کې کېښودلی شي دا قبر دومره تنګېږي چې دغه انسان دا چوري چوري شي محترمو پکې او بیا رسول الله مبارک فرمایي چې دا کس چې په دې قبر کې وي دا دومره ډېرې چغې وهي دومره په چغو چغو جاړي دومره په چغو چغو جاړي چې د انسانانو د پیریانو نه علاوه په وام اسمانو وام ځمکې کې د دې اواز دا اورېدلی کېږي او دغه ټول مخلوقات د دې دغه چغې اوري ما او تا هم ایمان راوړی دی ما او تا هم مسلمانان یو ما او تا هم دې قبر ته ځو نن زما او ستا پلار مړ شي زما او ستا نیکه مړ شي زما او ستا رور مړ شي ما او تا هغې نه عبرت نه اخلو آخر بل پیغمبر به ما او تا ته راځي بل جبرائیل علیه السلام به راځي هېڅوک نه راځي ما او تا ته په دې دین باندې عمل کول غواړي په دې دین باندې خپل دغه ژوند دا تېرول غواړي محترمو دا قبر دا ډېر زیات د سخت منازلو نه یو ځای دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت په باره کې بار بار دغه پیغام د الله په دربار کې کول چې الله پاکه زما دغه امت وبخي زما دغه امت دا وبخي الله رب العالمین واړه واړه عملو په بانه کې الله رب العالمین د رسول الله دغه امت مغفرت کوي لیکن ما او تا هغه واړه واړه عملونه هم نه کوو آخر مونږ به الله رب العالمین په دربار کې پیش کیږو آخر ما او تا د الله په دربار کې ګواهي دلته خو ما او تا یو غلطي وشي ما او تا د خپل صفایي دپاره دروغ ووایو ما او تا د خپل صفایي دپاره سفارش به وکړو الله رب العالمین په قرآن مجید په سورة الیاسین کې الله رب العالمین فرمایي که ما او تا قرآن چرته نه وي ویلی خو د سورة یاسین هر یو انسان وایي په سورة یاسین کې الله رب العالمین یو خبر ورکوي الله رب العالمین یو آیت نازلوي الله یو پیغام ورکوي خبردار انسانانو الته دوکه نه چلیږي الته ستا دغه چالاکي او هلته دروغ نه چلیږي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الته د الله په دربار کې ستا په دغه زبان باندې به مهر ولګېږي چې په دې باندې ته دروغ نشي ویلی ستا دا لاس دا په خبرو باندې گویا شي او ګواهي به ورکوي چې الله پاکه دغه انسان ما باندې دا ناجایز کار کړی ده ستا خپې د الله په دربار کې به ګواهي ورکوي چې الله پاکه دغه انسان په ما باندې مزل کړی د ګناه طرف ته دغه زړه دا به په گویا شي چې الله پاکه دغه انسان په ما باندې غلط سوچونه کړی دي بیا به ما او تا سره څه جواب وي وسم وخت شته رسول الله فرمای الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت بهترین هوښیار انسان هغه دی چې هغه د مرګ نه مخکې د مرګ تیاری وکړي اوس موږ ژوندي یو اوس په دې ټیم کې هم که د الله په دربار کې د زړه نه تاسو توبه وباسئ الله رب العالمین ستاسو دغه توبه قبلوي د الله په دربار کې توبه وباسئ او کامیاب هغه انسان وي قسم په خدای چې کله هم یو انسان مړ شي زړه ورپسې وګرځېږي لیکن چې کله هم زمانې که وفات شو خپه هم ډېر انساني تقاضا ده لیکن خوشحال هم یم په دې باندې چې الحمدلله خلک مري هغه باندې څوک دومره یقیني ګمان نشي کولی چې دا به جنتي وي الحمدلله مونږ ګمان کوو چې دا به جنتي وي ولی زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت زما د نیکه په مخ باندې و او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المرء مع من احب انسان به د هغه چا سره وي د چا سره چې په دنیا کې مینه محبت وي او بیا تاسو ته هم یو پیغام ورکوم چې د چا په کور کې ماشومان وي هغه ماشومان باندې قرآن او د حدیث دا درس دا تاسو زده کوئ چې وروسته تاسو ته فایده ورسیږي والله ډیر زیات مطمئن یو چې کوم یو انسان خپل اولاد دیندار جوړ کړي دغه انسان د اولاد په وجه باندې الله رب العالمین دغه انسان مغفرت کوي محترمو ولی به نه کوي چې کله یو انسان رسول الله فرمایي چې څو څیزونه په دنیا کې داسې دي چې هغې نه پس هم د انسان په دغه عمل کې
نیکی لیکل کیږي چې هغه کې یو صدقه جاریه ده چې انسان یو کوهی وباسي هغه اوبه چې مسلمانان استعمالوي تر څو پورې دی انسان ته بریکي او اجر ملاويږي. بل رسول الله فرمایي چې کم یو کس خپل دغه رسول الله تعلیماتونه بار بار دا معلومیږي چې د یو انسان بچي هغه عالم وي، د یو انسان بچي هغه قرآن لوستونکی وي، حدیث ویونکی وي. دغه انسان چې کله وفات شي د دې دغه وفات نه پس هم که دا بچي قرآن لولي د قرآن د حرف آیت په بدل کې 10 نیکي ملاویږي، دا هم دغه لوستونکی دغه قاری ته ملاویږي، هم د دې دغه سرپرست چې په دې باندې قرآن زده کړی دی هغې ته ملاویږي. که چېرته دا قاري په دنیا کې زرګاو خلکو ته دغه دین وښایي، اوس مثال په طور باندې ما نه یو کس زده کړي، دغه یو کس نه 1000 کسان زده کړي، تر قیامته پورې دغه څومره خلک چې زده کوي د دې اجر او ثواب دا به دې مړي ته رسیږي. محترمو، نو خپل بچی نه دا به علما جوړوي، خپل بچی نه دا به قاریان جوړوي. او بل چې کله هم یو مړي قبر کې کېښودلی شي، ما او تا څنګه کوو بس قبر کې مړي کېښودل لاړو، دا ستاسو د خپل بشرانو سره مینه محبت وي. لیکن کم دیندار خلک چې وي هغه په دغه قبر باندې ودرېږي، د الله په دربار کې په چغو چغو وجاړي. او په چغو چغو جړل مطلب دا نه دی انسان د جنانو په شان مطلب دا چې دغه زړه په دغه خوله باندې الله رب العالمین ته منت وکړي، زارۍ وکړي، الله پاک دغه کلام په برکت باندې دغه مړي دا وبخه. الله رب العالمین چرته مخبل کلام دا نه رد کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرؤوا علی موتاکم سورة یاسین، تاسو اولولئ په خپل دغه مړو باندې سورة یاسین. چې کله هم مړی دفن شي قبر ته لاړ شي سورة یاسین ووایه. چې کله هم یو کس ستا زړه خوشحاله کړي ته به په خوله باندې هم ورسره ښوي، په لاس باندې هم ورسره مرسته کوي. که داسې ده که نه ده؟ هر یو شیز یو زړه لري. الله رب العالمین د قرآن مجید زړه دا سورة یاسین دی. څه چې دا سورة یاسین د الله په دربار کې پیش کړي، الله چېرته هم ستا دغه دعا دا نه رد کوي. محترمو، خو پیش کول غواړي. څوک د ماسخوتن لمونځ نه پس سورة ملک تلاوت وکړي، چې کله دغه انسان قبر کې کېښودلی شي، دغه انسان ته چې کله عذاب ملاویږي دا سورة الملک دا به یو ډال په شکل باندې به راشي، دغه عذاب مخې ته به ودرېږي. خبردار دغه دنیا کې الله پاکه دغه انسان دی دنیا کې زما تلاوت کړی دی چې زه ستا د قرآن یو حصه یم، الله یا ما د خپل قرآن نه جدا کا یا دغه عذاب دغه انسان نه جدا کا، دغه انسان به د عذاب نه محفوظ کیږي. دا قرآن ولې نه زده کوو ما او تا؟ خپل بچو په خپل کشرانو ولې قرآن ما او تا نه زده کوو؟ نو موږ ته پکار دی چې دا قرآن موږ او تاسو ټول زده کوو. او بیا کله کله دغه مقبرو ته ورشئ، کله مقبرو ته ورشئ، هلته سورة یاسین ووایئ، دعاګانې وکړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې الله رب العالمین دربار کې دعا وکړئ چې یا الله دغه مړي دا ته وبخي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې دنیا کې د چا سره مینه وي دغه قبر او په حشر کې به هم هغې سره انجام کېږي ستا. بعضې خلک به ډېر داسې وي، بعضې خلک به ډېر داسې وي چې هغه عالم به نه وي، خو د علماو په صحبت کې چې کښېني علماو سره مینه محبت کوي، د دې په برکت باندې الله رب العالمین هغه وبخي. حتی روایاتو کې دا هم راځي چې انسان به ګناهګار وي، خطاکار به وي، بیا الله رب العالمین به هغې نه پوښتنه وکړي چې آیا چېرته د عالم سره یو ځای ناسته پاسته کړې ده؟ هغه به وایي چې الله نه مې دي او کړې مې ده. الله وایي زه جنت ته لاړ شه. بیا به وایي الله پاک بل یو کس ته چې آیا عالم سره دې چېرته ناسته کړې ده؟ هغه به ووایي چې الله پاکه ناسته خو مې نه ده کړې. الله به وفرمایي آیا عالم سره دې چېرته خبرې کړې دي؟ یا الله پاک او خبر خو مې کړی و، خو په ښه نیت باندې ادب احترام سره زه جنت ته لاړ شه. یو کس به راشي ګناهګار به وي، الله به وفرمایي چېرته عالم ته دې خبرې کړې دي، یا الله پاکه زه خو ډېر بدبخت وم، ما عالم سره خبرې هم نه ده کړې، تر دې پورې چې الله رب العالمین به ورته وفرمایي چې آیا چېرته عالم باندې دې نظر لګېدلی دی؟ هغه به وایي چې یا الله پاکه په لار روان وم، یو عالم باندې مې نظر لګېدلی، الله به وایي چې زه هغې په برکت باندې جنت ته لاړ شه. عالم دومره مقام لري. خو داسې هم نه ده چې تاسو اوس په دې تمه باندې عملونه پرېږدئ، نه، عملونه به کوئ، عملونه به شرط وي، خو بهانې الله رب العالمین ګوري زما او ستا د بخشش دپاره. نو محترم وسم وخت دی، ژوندون دی موږ او تاسو سره په دې دین باندې عمل وکړئ.
په دې دین باندې عمل وکړي. الله قسم په خدای ما او تا ته هغه مقام را کړی دی چې هغه د آدم علیه الصلاة والسلام، د موسی علیه الصلاة والسلام، ابراهیم علیه السلام امت ته نه ورکړی. رسول الله فرمایي په آخره زمانه کې که زما امتي زما په یو سنت باندې عمل وکړي، په څو سنت باندې؟ ټول وای په څو سنت باندې؟ ټول وای څو سنت باندې؟ په یو سنت عمل وکړي. رسول الله فرمایي چې دغه انسان ته به د 100 شهداو اجر ملاویږي، ثواب به ملاویږي. او شهید پیژنئ چې بغیر د حساب کتابه جنت ته لاړ شي. چې ته 100 پیرې شهادت قرباني کوي، الله هغه 100 شهیدانو ثواب درته یو سنت باندې ورکوي. اوس دا سوچ ته هم وکړه کنه چې الله رب العالمین ما ته په یو سنت باندې د 100 شهداو ثواب ورکوي، د یو سنت پرېښودلو باندې به څومره عذاب تاسو ته میلاویږي. دا سوچ موږ چېرته کړی دی چې آیا د یو سنت کولو په وجه باندې د 100 شهداو اجر خو میلاویږي، خو د یو سنت پرېښودلو په وجه باندې الله رب العالمین موږ ته به څومره عذاب ورکوي. محترمو، اول ما ته ځان معلوم، بیا تاسو ټول هم راته معلوم دی. ظاهرتاً زړه د الله خبر دی. عملونه مو دومره مضبوط نه دي، عملونه زمونږ دومره مضبوط نه دي، منځونه زمونږ ټیک نه دي، الفاظ زمونږ ټیک نه دي. ما او تا ته یو چانس دی، صرف ما او تا ته صرف یو چانس دی. دا چانس تاسو ضایع کوئ. ما چې کله ما او تا سره موبایل کې پیسې نه وي، ایمرجنسي ما او تا ته راشي، چاته ټلیفون کول غواړي، دوکانونه هم نه وي، نو یو چانس موږ سره وي چې موږ د کمپنۍ انواز را وغواړو. خو چې یو ځل د انواز را وغوښتله بیا درته دوباره نه میلاویږي که هر څومره محتاج هم وي. دغه شان دي محترمو، ما او تا ته یو چانس دی چې عملونه خو زما او ستا ټیک نه دي، منځونه زما ستا ټیک نه دي، عبادت زما او ستا نشته. یو چانس ما او تا سره شته چې هغه د رسول الله په سنت باندې خپل دغه شکل و صورت جوړول چې هلته الله رب العالمین چې کله ما او تا ته وګوري، فرشتې ما او تا ته وګوري چې یا الله پاکه ډېر ګناهګار دی، ډېر زیات نافرمان دی، یا الله پاکه بېشک منځونه یې کمزور دی، خو الله پاکه ستا حبیب سره یې مینه وه، الله پاکه ستا حبیب سره یې مینه وه، هغې شکل و صورت اختیار کړی دی. الله پاکه بس په دې باندې وبخه. मुसलमानों को जब जन्नत के दरवाजे पे रोकेंगे, मुसलमानों को जब जन्नत के दरवाजे पे रोकेंगे, हुक्म होगा कि जाने दो ये उम्मत है मोहम्मद की. अमल खूब जमा उसका तबाह बर्बाद हुई, मंजूर खूब बनवी, लेकिन जमा दस्ता दगा शक्ल सूरत द जानन पर तरीका बांधी हुई ए प्रग द जानन उम्मती द जानन पर शक्ल सूरत इख्तियार करे जन्नत दिलार शي. خو بل طرف ته دا هم سوچ وکئ کنه چې ما او تا د خپل منځونو په وجه باندې جنت په تمه یو، د منځونو د روژې په وجه باندې جنت په تمه باندې یو، هلته ستا عملنامه کې ولیکلی شو چې دا انسان جنتي دی، لیکن چې کله د دې باوجود هم هلته وویلی شي چې دا انسان خو جنتي دی، خو یا الله پاکه دې دومره غرور کوله چې منځونه خو کول چې په منځونو جنت ته لاړ شم. الله پاکه په مخ باندې ستا د محبوب سنت نه و، الله پاکه ستا د محبوب د سنتونو جنازه ویستلې ده، ډایرک جهنم ته لاړ شي چې زما عبادت ته کوي، د هغه پیغمبر ویلی شوی مونځ ته کوي، د هغه پیغمبر باندې قرآن نازل شوی دی هغه خو ته مني، لیکن زما د پیغمبر صورت در باندې بد لګېدله. بیا به ما او تاسو جواب کوو. او مسلمان آخرنۍ خبره واورئ، مسلمان هغه وي چې هغه خبره واوري په دې عمل وکړي. چرته هم یو صحابي زما په ژوند کې ما 8 کاله په مدرسه کې تیر کړله، زرګاو احادیث مې وویله، د الله رب العالمین قرآن د الف نه واخله تر والناس پورې مې ولوستله، چرته هم راته دا پته ونه لګېدله چې رسول الله چرته د یو کار دپاره یو صحابي ته 2 پیرې وینا کړې وي. رسول الله ډیر کرته داسې کېږي چې رسول الله د زبان د مبارک نه لفظ نه وځي، لیکن د اشارو په وجه باندې صحابه خبرېږي چې محبوب علیه الصلاة وسلام دا غوښتل غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابه کرامو هغه شانتې وکړله. رسول الله به صحابي ته یو پیرې وویله چې دا کار مه کوه، صحابه به ونه کړله، هغه صحابو ته په دنیا کې د جنت بشارت میلاو شو. زمونږ عمر وشو دلته، زمونږ خپل نږدې خلک، خپل رشتہ دار، خپل ډیر محلي والا، علاقې والا په چغو چغو وایو چې الله خاطر وکړي د رسول الله سنتو باندې عمل وکړي، نه کوي. چې نه کوي بیا به انجام هم دغه وي کم چې د نوح علیه السلام د زوی شوي وو. بعضې خلک دا وایي چې زما زوی حافظ دی، دی به ما جنت ته بوځي. دا چرته هم تا جنت ته نه بوځي چې تا چې د دې زوی خبره نه یې منلې. حضرت نوح علیه السلام پیغمبر دی،
زوی چې کله ډوبېږي نوح علیه السلام فرمایي یا الله پاک زوی مې ډوبېږي. الله ورته فرمایي اے نوح علیه السلام ستا زوی که نسبند دی خو په دین کې ستا خبرې نه مني دا به جهنم خشاک جوړېږي. رسول الله ترا هغه رسول الله چې د سردار د دوانو د الله د ذات نه پس د الله د ذات نه پس بلند مقام والا رسول الله دی لیکن هغې تر جهنم خشاک ګرځېږي. ولې د رسول الله خبر نه مني که نه چې کله تاسو د مولا او د طالب خبرې نه منئ دا مولا او طالب چېرته هم تاسو جنت ته نشي بوتللی. مولا او طالب ته هله جنت ته بوځي چې کله ته د مولا او د طالب دا خبرې واوري. نن مونږ څنګه کوو؟ مولا او طالب خبره پرېږدو خپل د معاشرې خبره مونږ منو. نن ما او تا د رسول الله سنت پرېږدو خپل د قام د قبیلې او د علاقې خیال ما او تا ساتو. نن ما او تا خپل دا قرآن پرېږدو او معاشرې سره ما او تا چلیږو. ما او تا دپاره خو قرآن کې الله رب العالمین ما او تا ته دا قرآن ولېږل چې انسانه دې قرآن سره خپل نظام بدل کا معاشره بدل کا. ته په معاشره سره دا قرآن بدلوي پکار ده چې ما او تا دغه قرآن سره معاشره بدله کړو. محترمو پرېږدئ دا دنیا د خلکو خفګان پرېږدئ دنیا د خلکو دغه رسم او رواجات پرېږدئ د الله د دین نه لرې کېدو دا خبرې کلک راشي د الله په دغه کتاب باندې عمل وکړي. کم خبره چې رسول الله کړی وي په هغه عمل کم چې رسول الله رد کړی وي هغه رد کول دا د ایمان تقاضا ده. کنې سبا به هم دقه انجام وي دغه مرګ دا انجام په هر یو انسان باندې راځي کله مخکې او کله وروسته. نو موږ ته پکار دی چې خپل د بچو نه قرآن خوانان جوړ کړو خپل بچو ته اسلامي تعلیم ورکړو چې سبا تاسو مړ شئ چې ستا بچي خو درپسې چېرته قرآن تلاوت خو کوي که نه. نو الله رب العالمین دی موږ ټول انسانانو ته قرآن مجید زده کولو توفیق راکړي. والله رب العالمین دې زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. والله دې موږ ته بخشش وکړي. او اخره کې چې څومره محلې والا دي تاسو ټولو ته هم درخواست ده چې زما نیکه مبارک رحمت الله علیه هغې به هم دې مسجد کې منځونه کول دلته به تاسو سره ناسته پاسته کول. که چاته څه سخته خبره کړې وي تاسو نه مونږ معافي غواړو. که چېرته په چا باندې کومه خبره بده لګېدلې وي مونږ معافي غواړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه پګړي مبارک دا تاسو ته پیش کوو چې څه قسمه خفګان ورسره د چا وي نو خفګان ختم کړئ او د زړه نه هغې ته بخشش وکړئ. او چې د چا هم څه حق ور باندې وي راشئ مونږ ته ووایئ که هغه مالی وي که چا باندې که هر څه قسمه حق وي ور باندې مونږ ته ووایئ. مونږ تابعدار یو دوچنده مونږ تابعدار یو. که چا ته تریخ خبره کړې وي نو هغې دپاره بخشش وکړئ. او دې نه پس هر یو انسان دی دغه مړ نه عبرت واخلي چې وګورئ والله که په دغه دنیا کې نه مال دولت په کار راځي نه چېرته اولاد په کار راځي. وګورئ که څوک مالدار هم وي هغه باندې مرګ راځي. که د چا بچه عالمان وي هغې باندې هم مرګ راځي. که څوک هر څنګه وي مرګ ور باندې راځي. نو موږ ته پکار دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ موږ تیاري وکړو. او الله رب العالمین ته هم دعا ګویو چې الله رب العالمین ټول څومره مسلمانان نارینه زنانه څومره چې وفات شوي دي الله رب العالمین ټول مغفرت وکړي. الله رب العالمین ټول مسلمانان د جهنم د عذاب نه وساتي. الله رب العالمین د ټولو درجات بلند کړي. والله رب العالمین د ټولو انسانانو مغفرت وکړي. اللهم صل على روح محمد في الارواح اللهم صل على جسد محمد في الاجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه. یا الله پاک چې څومره ګناهونه زموږ نه شوي الله پاک ټول معاف کړي. الله پاک چې څومره ګناهونه موږ نه شوي الله پاک ټول معاف کړي. الله پاک څومره ژوندون مو ستا په نافرماني کې تېر کړی الله پاک ټول راته معاف کړي. الله پاک نن موږ دا واده کوو وافوض امري الى الله وافوض امري الى الله وافوض امري الى الله. الله پاک نن پس موږ خپل دغه ژوند دا تا ته سپارو الله پاک چې په کومه طریقه باندې الله پاک تا ته خوښه وي دغه شان دې زموږ ژوند جوړ کړي. الله پاک کومه لاره ستاسو خوښه وي په هغه لاره باندې موږ روان کړي. الله پاک چې څومره ګناهونه زموږ نه شوي وي الله پاک معاف کړي. الله پاک څومره مقبرستان کې څومره قبرستان کې چې الله پاک مسلمانان دفن دي الله پاک ټول د قبر عذاب نه وساتي. الله پاک څوک چې جنت الفردوس کې دی الله پاک درجات بلند کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم
دیدار مبارک نصیب کړي او مسلمانانو ځان داسې جوړ کړئ چې همیشه د خپل ګناهونو په وجه باندې د قبر عذاب نه موږ یریږو خپل دا ژوند داسې جوړ کړئ چې دغه مرګ ته موږ خوشحاله شو او دا سوچ کوو چې کله موږ مړ کېږو موږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار وکړو رسول الله سره ملاقات وکړو د الله رب العالمین سره ملاقات وکړو او جنت ته به ځو خپل ژوند داسې جوړ کړئ چې ما او تا د قبر د عذاب نه ونه یریږو خپل ژوند داسې جوړ کړئ چې ما او تا دغه جنت په تمه یو د الله په ملاقات د الله سره ملاقات په تمه یو د رسول الله په دیدار په تمه باندې یو الله پاک زموږ ژوند داسې جوړ کړي چې کله هم موږ ستاسو خواله درځو الله پاک د رسول الله سره د مینې محبت په دغه شکل کې ما او تا موږ او تاسو د الله رب العالمین په دربار کې بر شو الله پاک ډېر ګناهګاران یو الله پاک دغه ټول نیک خلک چې څومره دلته ناست دي الله پاک دا ټول درته وسیله کوو الله پاک زموږ ګناهونه معاف کړي الله پاک جناب محمد رسول الله په خاطر باندې الله پاک جناب محمد رسول الله په خاطر باندې الله پاک خپل محبوب جانان په خاطر باندې زموږ د نکاح او څومره مسلمانان چې وفات شوي دي الله پاک د ټولو مغفرت وکړي الله پاک د ټولو مغفرت وکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آخره کې یو خبره تاسو ټولو ته وښایم نو دا به ډېر زیات پکار شي او تقریبا بعضې به اورېدلی خو دا خبره به چا نه وي اورېدلی وي الله رب العالمین ایماندار انسان ډېر زیات خوښوي خو الله رب العالمین په خپل ډېر ایماندار دی مطلب چرته هم چې کله څوک الله ته امانت ورکړي الله پاک امانت نه ضایع کوي او مونږ هم دا وایو چې کله کم یو انسان چې کله مړ کېږي د دې په ژبه باندې کلمه جاري شي دا انسان دا کامیاب وي چې کله هم تاسو ته یو ډېر بهترین عمل ښایم تاسو په دې عمل وکړئ هغه دا دی چې 2 رکعاته به تاسو مونځ وکئ 2 رکعاته به مونځ وکئ صلات الحاجت د حاجت دپاره به 2 رکعاته مونځ وکئ مونځ نه پس کلمه به یو ځل ووایئ لا اله الا الله محمد رسول الله دا به ووایئ او بیا به الله ته ووایئ چې یا الله پاکه ته ډېر زیات امانتدار دا کلمه ما وویله او دا کلمه زه در سره امانت اږدم الله پاکه چې کله زه وفات کېږم زما دغه واپس دغه امانت ماله راکړه الله پاکه پوه شئ په خبره باندې 2 رکعاته مونځ به وکئ کلمه به ووایئ او الله ته به ووایئ چې یا الله پاکه دا کلمه دا مې در سره امانت کېښودله کله چې زما ځنکدن کېږي کله چې زه دنیا نه ځمه الله پاکه زما دغه کلمه ما ته واپس کړي چې زما په دغه ژبه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله جاري شي